د وفاقي حکومت ته څنګه رسی. زما د دې صوبې نه موږ 91 ایمنیګان ورکړي دي، 91 ایمنیګان ورکړي دي. په دې کې چې کم دی نو یو امیر مقام چې کم دی د هغه نه به تمه کوو، امیر مقام نه. مولانا فضل الرحمن خوب هم د دې صوبې نه ده ګټلې، بلوچستان نه ګټلې ده. ام الولیم چې کوم ده نو بلوچستان نه سینیټر دی، دې صوبې نه دی. دا 91 ایمنیګان چې کم دي دا تحریک انصاف دي، خو دوی هلته کې په دې اسمبلی کې کېناستل او دې 91 باندې هلته کې احتجاج وکړو په پارلیمنټ کې چې ته زما صوبې سره څه کې. زه خو تاله بیل هم ښه زیات در کومه، د ستا غونډه ټیکس هم زمانه ما، او ته ماله په 24 غنټو کې 2 غنټې بجلی راکې، نو دا به څومره ښه خبرې. د هغې په بدله کې چې ایمنې ځان ته کیمره نیولې ده، ثناء الله کیمره ونیسه، کیمره هغه کیمره ونیسي او بیا راشي او د وابډې خلکار چې کوم دی زه د مرۍ نه ونیسم او هغه ته زه د خور مور کنځلې وکړم. دا د ستا هغه دوغلاپن دی او دا ستا ایمنیتوب سره چې کوم دی نو ضیب نه راځي چې ته راځې دلته کې په دفترو کې د وابډې خلکاران هم څه د بل ځای نه نه راغلي. دا هم د دې علاقې دي چې څنګه بجلي تا ته نشته داسې هغوی ته هم بجلي نه وي چې تا هغوی ته کنځلې کې او سپور استغې ورته ویلی بجلي هغه بنده کړې څه. دا ورشه چې دې صوبې نه تا بجلي دې مرکز ته ورکړې ده او تا دې وزیر اعلی وي چې زه به دا سوچ روباسمه، هغه ته پته هم نه وه چې سوچ کوم ځای کې دی، هغه ته چې پته ولګي چې سوچ خو لاهور کې دی، دا خو په پښتونخوا کې نه دی. نو هغه هم پرې بیا خاموشه شو. نو ګران اورېدونکو دې وخت کې د بجلۍ لوډ شیډنګ د ګیس لوډ شیډنګ روان دی، دا د دغه ایمنیګانو کار دی. زما چې پی ټي آی ولا ملګري دا غږ اوري که نه نو هغوی ته زه خواست کوم چې د خپلو ایمنیګانو ته په غوږو کې ووایي چې نور دا دوغلاپن دا دروغ دا ډیجیټل دور دی، دا نور نه چلیږي. او الف خان شیرپو به بار بار په ریډیو وایي چې دا لوډ شیډنګ دا د 91 ایمنیګانو کار دی، دا د وزیر اعظم کار نه دی او دا نه د بل چا کار دی، دا د دوی کار دی چې دوی مونږ سیکو. دوی ورته په دغه اسمبلی کې دی وزیر اعظم ته مشت ګریوا شي. دا د سړکونو کار هم نه دی، دا د روډ بندېدو هم کار نه دی. دوی د ما ته تر اوسه په یو خپل تقریر کې ووایي چې دوی د ګیس ته لوډ شیډنګ، د بجلۍ د لوډ شیډنګ، د ګرانۍ خبره خو وزیر اعلی سره ده. وزیر اعلی سره چې د کومو خبرو اختیار دی، د زکات، د امن و امان، د پولیس، دغه شانتي د ګرانۍ، ای سی ډي سی دلته کې چې کوم ګرځي د کرپشن، دا کار هغه سره دی. خو دا 91 ایمنیګان د دوی ته مونږ خواست کوو، التجا درته کوو. اگر چې تاسو په پیراشوټ راکوشئ وی، تاسو چې کوم دی نو اوټ د عمران خان په وجه تاسو ته میلو دی، تاسو کې خپله څه خوبۍ نشته، چاړاګان خو هم یې، ګونګیان خو هم یې او نالایق هم خو هم ګڼم. ډېر دې وخت کې ایمنیګان چې کوم دی هغه لندن په ټور باندې تللی دي، لندن دې ټور ته چا لیږلي، دا یو ډېره غټه خبره ده. خو د ستاسو ذمواري جوړېږي دلته کې ماته په شواروز کې چې کوم دی 2 غنټه 3 غنټې لو بجلي راکوي، د انصاف دی. ګرم ګڼمه چې وفاقي حکومت دی، ګرم ګڼمه چې دا شهباز شریف دی، خو ګرم دا ګڼمه چې زما او ستا دا پیغام د دې ریډیو چې کوم دی دا به دغه اسمبلی ته د 91 ایمنیګان یو نه وي، نه کم 100 ایمنیګان، نه کم 100 ایمنیګان چې په دې پارلیمنټ کې یو اجلاس کې ټول راغونډ شو ټول. نو زه دا یقین کوم چې هلته به ورسره ام الولیم ولاړي، هلته به ورسره مولانا فضل الرحمن هم ولاړي، خو د جماعت اسلامي پکې نه هغه هم ورته ولاړي، خو د بلې پارټۍ وي نه هغه هم ورته ولاړي. خو دا 91 ایمنیګان خو لږ دا سوچو کې چې یاره لږ وخت دپاره به د عمران خان دا ریښایي م یو سایډ ته کړو، لږ وخت دپاره به چې کوم دی د دې صوبې د کرپشن م یو سایډ ته کړو، لږ وخت دپاره به د خپل مفادات هم لږ سایډ ته کړو، لږ وخت دپاره به دا قام نه دی دا به لږ مخې ته کړو. دا کم 91 ایمنیګان چې دي چې یاره په دې پښتونخوا کې موږ له دې خلکو ووټ راکړی دی او دلته کې لوډ شیډنګ نشته. فرق دلته کې دا هم راځي چې دې وخت کې آفتاب شیرپو ناست وي، دې وخت کې اسفندیار ولی ناست وي، دې وخت کې سراج الحق ناست وي، دې وخت کې مولانا فضل الرحمن په دغه اسمبلی کې وي، دې وخت کې چې خلور په دغه اسمبلی کې وي، یا د دغه قام پرستو لیډرانو مشران په دغه ځای کې وي، علامه ډاکټر محمد شفیق امینی په دغه ځای کې وي، دغه شانتي مشران په دغه کې وي. دلته کې به اوس د علي محمد نه به مونږ تمه کوو، اسد قیصر نه به مونږ تمه کوو، هغوی دا خبرې کولی نشي. دلته کې ماته داسې بل نوم راځي نه، نامې ګرامې نوم چې هغه چېرته ما اورېدلی دی او زه وایم چېرې دی ده کې هم ټیلنټ شته، ده کې هم ټیلنټ شته.
نو لږ وخت لپاره ګران اورېدونکو تاسو سوچ وکړئ چې موږ کومې خبرې ستاسو مخې ته ږدو نو په دې کې زمونږ څه ذاتي مفادات وي نو بالکل راته ویلی شي دې وخت کې زمونږ هغه پارټي د سر ګل ده کم چې د قوم له د مل له د صوبې له د ضلعې له ترقي وروړي 12 کاله شو یو سړی وي مخکې چېرته تللی وي نو 12 کاله شو چې په دې صوبه کې چې زه 2012 نه دا کوم نو په دې صوبه کې چې کوم دی پی ټی آی حکومت دی هغه وینم او دغه لا قانونیت او دغه حالات وینم دغه نننی پروګرام څه داسې خبره شي تاسو ته بده لګېدلې وي برملا درنه معافي غواړم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ څوک هم چې د ملک سره غداري کوي څوک هم چې د مایک سره غداري کوي څوک هم چې کوم دی د پارټي عزیزه ګڼي ملک سیټ ته کوي کرپشن د هغه بېایمانۍ او هغه لا قانونیت ته او د هغه کرپشن ته په ښه نظر ګوري خدایه ته ورسره پیښ یې بس ای ذلیل او خوار کې راته هغه خو صحافي وي او خو هغه سیاسي وي او خو هغه بل وي او خو هغه بل وي او خو هغه زه یم نو په دغه نمبر باندې 0300 9 16 300